بیا په هغه ورځ باندې د تهجد لمونځ قضا کړم په دې وجه باندې چې دوی به دا وایي چې یاره دا سړی چې دی د ځانه سې ډېر غټ یو زر جوړ کړی دی نو د خلکو به څه وایي د دې د وجې که زه په دا شپه باندې تهجد قضا کړم نو زما په دغه کې خو په څه فرق نه راځي. جی خبره داسې ده اوس که چیرې د فرض عبادت کوي په هغه کې به دې ته نه ګوري چې خلک به څه وایي یا به نه وایي هغه چې لاس عمرې لم کوله کې ځکه خو د ماجد حکم دی چې ماجد کې جماعت کوي لیکن که چیرې نفلي المنزل لکه اوس تهجد چې دی هغه که دی مستقله کوي یو ورځ میلمه رالی د میلمه د وجې دی نه پرېږدي لیکن که نور کله نه کوي په دا ورځ یې کوي بس بیا د دی پر د خپل فکر سوچ وکړي چې خلک به څه وایي نه دی کوي. جزاک الله. مفتي صاحب په جنازه کې موږ ډېر شانداره کم کوو چې یاره خلک به څه وایي د دې سبب موږ ځانونه څنګه راګرځوو؟ حضور صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی مختصر درته وایم چې کوم څوک په جنازه کې دغه په تدفین کې شاملیږي هغه ته 2 قرات ثواب الله پاک ورکوي. یو قرات یو غره د احد د غره په برابر دی. نو اصل که موږ چیرې په دغه وجه شریکیږو چې خلک به څه وایي که نه شریک نو هغه ثوابونه ټوله ختم